الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر هي حتى مطلع الفجر. عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو، چون که در رمضان المبارک میاشتا او در رمضان المبارک د قرآن پاک سره گہرا تعلق دی. انتہائی لوی تعلق د قرآن چې دی نو هغه د رمضان سره دی. د رمضان نه مخکې په دې خبره باندې مونږ بحث کړو، بیا د 2-3 جمعې بیان شو، ځکه زمونږ درسي 12:30 بجو پورې په کم یوې پورې، نو پای بنیاد باندې اکثر بیان بیا ونشي. چون کې نن اخیرانه عشره د رمضان المبارک را روانه ده. اخیرانه عشره انتهایی قیمتی ده. ټول رمضان قیمتی ده، خو بیا د دې ټولو نچوړ چې راختلی دی، نچوړ چې دی نو هغه څه دی؟ هغه د اخیرانه عشره ده. او دای بنیادی وجه عزتمندو دا ده چې په دې اخیرانه عشره کې یو شپه ده چې هغه انتهایی قیمتي ده. دومره زیاته قیمتي ده چې د انسان د عمر نه، د انسان د زندګۍ نه په هغې کې ډېر زیات ثواب دی. کوم سورت مبارکه چې ما لوستلی دی، الہ العالمین په دغه صورت کې د دغه شپې تذکره کړې ده چې هغې ته شب قدر وایي. د قدر شپه ده، د عزت شپه ده. او دویمه په دې بنیاد باندې عزتمندو دا قیمتي اشاره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه په دې اخیرانه عشره کې اعتکاف هغه پاتې شوی. ګوره په ټول رمضان کې نبی رسول سلام اعتکاف ته کېناستلی دی، او په اخیرنی کال باندې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه ته، نو په هغه کال باندې نبی علیہ السلام شل ورځې اعتکاف ته هغه ناست. خو د دین علاوه د
اخیرنی چې کوم عشره ده نو د هغې بنیادی وجه د بهتروالی یو خو دغه شپه هم ده او بله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عام طور باندې اکثر نه بلکې ټول عمر نبی علیہ السلام اخیرنی عشره باندې اعتکاف ته ناست شوی دی. بعض روایتو کې راځي چې د اول د میاشتې نه نبی علیہ السلام ناست دی، د رمضان یو عشره تیره شوه، بل عشره تیره شوه، چې کله دویم عشره شلم رمضان شو، شلم روژه شوله، نو نبی صلی الله علیه وسلم د خیمه ترکی خیمه و د هغې نه سر را بهر کړ او نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه اعتکاف ته ناست وم او دغه شپه مې طلب کوله، هغه مې لټوله، په دې دوو عشرو کې ماته محسوسه نه شوه چې څوک زما سره اعتکاف ته کینی نو د اخیرنۍ عشره چې ده نو دې ته م زه کینمه. نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه درېمې عشرې ته م کیناست او په کم کال باندې چې وفات کیږي نو نبی رسول الله شل ورځې اعتکاف ته ناست دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره زندگی ده یعنی څومره د نبوت نه بعد کومه زندگی ده نو په رمضان المبارک کې نبی علیہ السلام په آخري عشره باندې با اعتکاف ته کېناست. د دې وجه نه دا سنت مؤکده دی، هغه سنت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته تاکید ورکړی دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین سنت دی او د دې اصل کې وجه هم دا ده چې سړی هغه شب قدر تلاش کړي، شب قدر تلاش کی. اولنی خبره موږ د اعتکاف کو چې اعتکاف دا یو خو نفلی اعتکاف دام کولای شي یو سړی چې را بغیر د روزي بغیر د سټیما جمعه تراغه نیت د اعتکاف وکړه بس ترسو پوری چې د په اعتکاف کې جمعه کینو دته د اعتکاف ثواب ملويږي. دویم قسم هغه ته اعتکاف نظری وای چې سړی په ځان باندې سکی اومني منښت وکي چې بای په ما باندې د دومره ورځو اعتکاف دی نو دی کې بیا ضروری ده چې د ورځې به صرف نه بلکې شپه به ورسره شپې به ورسره سو ورځې چې یادې کړي نو هغه مر شپې به او د دې سره سره به روزه همي روزه به ورسره همي. دریم قسم اعتکاف آغا دا د اخیرنی عشره اعتکاف ته چې دیتا سنت مؤکده وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه د پارا سنت پاتې شوی او بیا پدې کې د شلم رمضان د ماخام د مون مخ کې ناشتل دا پکار دي. شلم رمضان او د رمضان د ماخام د مونږ نه مخ کې کچرته د ماخام د مون خبر رسو شو نو بیا اعتکاف کیږي. خدا اعتکاف بیا د سنت اعتکاف نه دی بلکې دا به نفلی اعتکاف وګرځید. هغه ورته وی کنه چې د لږ وخت د پاره هم سړی اعتکاف ته کېناستل شي. وسه دغه لس ورځې دی مثال تور باندې دا لس ورځې به د اجر او ثواب دی خو ګورې دا بیا سنت اعتکاف نه دی کله چې د ټیم نه رستو شو ځکه شریعت ما ته داوي چې د ماخام د مونږ نه مخکې بسره هغه چې کوم دینو تا خپل کډه کوپړی برابر کړي او دا رنګ چې کوم دینو کینی با صحیح ده. دویمه خبره هغه پکې دا ده چې په اعتکاف کې دا خوب چې دی نو دا هم عبادت دی. ګوره اعتکاف اصل کې وی اللبس فی المسجد جمعات کې وخت تیرول. اوس که مثلا ته اعتکاف ته کېناستې دی کې ذکر هم کولی شي دی کې تلاوت دی کې منځونه عبادات دی کې ستړی شي نو مطلب دا دی چې دی کې ته خوب هم کولی شي
دا خوب به هم ستا په عبادت کې څه دی حسابېږي. د هغې نه علاوه بعضې کارونه داسې دي چې هغه په اعتکاف کې ناروا دي. لکه مثال طور د جماعت نه به بغیر د ضرورت نه نه وځي، چې کوم انساني تقاضا ده، انساني ضرورت دی، د هغې نه بغیر به سړی د جماعت نه خپه نه بار کوي. نو بیا په دې کې دی بیمار پرسي هم نشي کولی، مثال طور باندې جنازې له هم نشي تللی. اوس دا عبادات چې دي چې هغه مثال طور د بیمار تپوس کول دي یا جنازه کول دي، نو دام د اجر او د ثواب سیزونه دي. الله رب العالمین به دلره بغیر د کولو نه د دې اجر ورکوي. چې دی په اعتکاف کې ناست دی نو دا کارونه نشي کولی، نو چې نشي کولی نو الله رب العالمین بغیر د کولو نه د دې اجر او ثواب. بیا په اعتکاف کې بالکل چپ کېدل هم نه دي پکار، چې مثال طور بالکل صحیح سمون بکمونی که نه نه داسې به نه یو، بلکې دینی خبره یا د دنیا چې کوم ضروریات خبرې دي نو هغه کولی شي. آن تر دې پورې چې علما دام لیکي که یو سړی دی هغه پکې داسې کار هم کولی شي لکه کور کې څوک نشته دی، مثال طور شی خرڅوي، غوا خرڅوي، کور کې څوک نشته دی، نو هغه سوداګر دی ولا جماعت ته راشي او دلته دې څه وکړي، ریټ وکړي، ریټ کولی شي. البته مبیعه به ناظره، یعنی غوا به جماعت ته نه راوړي. صحیح دی که چې غوا یې ځان سره روانه کړله یا بل یو څیز دی هغه خرڅوي ځان سره را په مخه کړلی که نه، نو دغه به نه کوي. نو دی به بیخي داسې هم نه چې لکه بالکل سومون بکمون څه دی هغه ناست دی. او دام ضروري نه ده، البته احتیاط ښه شی دی. مخکې به د مشرانو چې اعتکاف ته کېناستل که نه، نو دی به چا نه لیدل، تقاضې له به په داسې وخت کې تله چې چا بړو سره به پته نه وه، دا څیزونه خو نه وو جوماتونو کې. نو دوی به چې بهر ته تله نو هم په داسې ټیم به تله چې چا ته به پته هم نه لګېده. که د ورځې به ضرورت شو نو په داسې طریقه باندې به تله چې څادر به ځان مکمل له ځانه تاو کړ او ځان به مکمل پټ کړ. نو یو طرف ته دغې ته هم ضرورت نشته دی، خو دومره بې باکیم نه ده پکار لکه اوس اکثر دا نوجوانان کی دي هلکان ناغي پکې دیان ډوخرې کوي پوه شوې، او څوک چې کم دی نو څه کوي او څوک څه کوي څوک څه کوي. نه دا کار به هم نه پکار. خیال لري د جومات د آدابو به هم خیال ساتي، د جومات د آدابو به هم خیال ساتي، د اعتکاف د آدابو به هم خیال ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف ته ناست دی، بیبی رالا خبر اترې وشولې، سکار به سکار لراغلی وه. صفیه رضی الله تعالی عنها ده چې واپس کېدله نو شپه وه، نو نبي علیه السلام ورسره داسې مخې ته لاړې، نو ځکه شپه ده، نو چې نبي علیه السلام ور داسې مخکې لاړو نو یو دوه کسان داسې په دې لاره تیر شو، هغې جل شو، داسې تیز شو چې رسول الله دی ورسره زنانه ده که نه، نو داسې تیز غوندې شو چې یاره خفه نه شي. نبی علیه السلام یې لکه لږ ودرېږئ، ویل ګورې دا صفیه ده، ښه دا صفیه ده، یعنې زما بیبي ده. هغې ویل الله پیغمبر سبحان الله زموږ خو دې طرف ته توجه نشته دی. نبی علیه السلام فرمایي نه که نه شیطان کله کله د سړي په زړه کې بیا څه دی وسوسې پیدا کوي، هسې نه چې تاسو د پیغمبر اسلام خواته څوک راغلی وه څوک زنانه وه، نعوذ بالله که نه. نو د دې وجې نه د ضرورت په بنا باندې چې کوم انساني تقاضا ده، انساني ضرورت دی، د هغې دپاره د جومات نه وتل هغه جایز دي، او هغه کار چې پوره شي نو ډایرکټ به بیا جومات ته راځي. آن تر دې پورې چې دی به په اودس کې هم ډېر ټیم نه اخلي. ګورې اودس کې به مو ډېر ټیم نه اخلي، هسې نه چې وایي دی بانه ده راشه اودس له ورغلی دی، اول ته کې چې کوم دی نو ګپې شپې شروع کړ دي، پوه شوې، ګپې شپې شروع کړ دي. نه داسې به نه کوي. دا پردې چې دي نو دا هم ضروري نه دي، البته ښې دي، ضروري نه دي. زما په خبرو پوهېږئ تاسو که نه، ضروري نه دي، بس جمعه ټول جمعات دی،
کده ارزه کی کمزه کی ودکیږي کمزه کی عبادت کی نو سم مساله نشته ارزه ته جمعات کی ارزه ته تګ را تګ دل جایز ده ان تر دې پورې چې د جمعات چت ته خطر شي کډېره ګرمي نو الته کوم خطلې صحیح ده باز زینو کې د څه مسالې وسه دې خطلې شي البته احتیاط پدې کې ده یو خدای چې اکثر د دې د خوب مسلې یو کنه کله کله ودیو نو بس پرده وته خدا چې صحیح چې خپ پرده کې پروت پوهیږي په خبره کنه بل لاره که عبادت کوي نو په کاردار چې دغه پرده کې کوي چې دریا او ریاکاری او د خودنې نسده داغې نه په امن کې نو یو خدغه د اعتکاف ار سړی کې نستل شي نارینه او زنانه هم البته بیا فرق شته بعضی روایت کې قدس مرادی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روته نو خیمه ولیدي دغه سي پردې جوړ کړي دا غینه پردې ثابتېږي چې پردې جوړول جایز دي نو ودا د چا د ودا د پلانې د دار چا د پلانې د دار چا د پلانې د نبی رسول الله ورانه کې دا هوتا سو یو بل سره په ضد باندې ناشته د الله د رضا د پاره ناشته وکړه د پیغمبر بیبيانو خبره کوله خیال لري وسه فرق دا دی چې سړی چې کم دینو هغه بچرته کینی اعتکاف ته همځای کې بهتر ځای ولا لاولنې پاولنې درجه کې چې د سړی وس کېږي نو په کاردار چې چرته لاړ شي مسجد حرام ته لاړ شي بیت الله ته لاړ شي صحیح ده خو چون کې هغه خبره اوس د تلونه وتلې ده ها ځکه چې سیس ډېر ارزان دی کنه خلک په خېټو پسې ایران دي نو دا غبړې راګرانه شي بیت المقدس ته نو بیت المقدس خو لکه خو ځان له دغه مسله چې مسلمان الله دې موږ لګ ناران کی ها موږ خدایګي د ډز نه یریګو پوښ وکنه دغه اسرائیل چې کوم بدترین مخلوق دی او د ټولو نه کمزور پلیت مخلوق دی هغه چې کم دی نو سدي هغه پاغي باندې چې کم دی نو قبضه ده دغه او پاغي باندې دغه تسلط دی نو دویم دغه دی او دریم بیا مسجد جامع دی یعنی هغه جمعاتو چې هغه جامع مسجد دی یعنی جمعه پکې کیږي او غټ جمعه دی صحیح ده څلورمه مرتبه کې بیا د خپل محله سره دی هغه جمعه ته چې پای کې 5 وخته مونږ هغه چې کم دینو کیږي به پدې کې مسله دا د نارینه خبره ده که غون کله ده په دې غون کې کې یو سړیم کې نه ناست اعتکاف ته یو سړیوم دې ته وي سنت کفایي ده یو سړیم کې نه ناستونو ټول ګناګار دي ټول سدي ګناګار دي او چې یو کې ناست نو د ټولو غاړه څه شو خلاص شو د دې وجه نه په کاردار چې ټول په شریک یو خو کم اس کم کې نه یو او زم په کاردار چې خرچه ما برداشت کوي دکاندار دی او کې ناشته نو په کاردار چې داغه د دکان کوم دیوړي د چاغول د عملګری سره ورکی ځکه ټولو غاړه اخلاص کړل او کني نو بیا ټول څه شو ګناګار شو ټول ګناه کې بیا پاتې شو صحیح ده زنانو د پاره اعتکاف په کور کې پکار دی زنانه با اعتکاف تکینی په کور کې او بیا به چې کم دینو په کور کې چې داغه کوم مخصوص زیاده د مز د پاره کوي کنه بعضی زنانو یا بعضی کورونو کې د مون د پاره مخصوص ځای هغه ته د زنانو جمعات صحیح ده نو هغه چې کم دینو کې ناستل شي په کور کې بکینی ځکه زنانه د جمعات نه وسمنه ده هغه زمانه کې به جمعات تراتلی اوس د جمعات نه صدا منه ده نو دا به چې کم دینو په مسجد بیت حدیث کې راځي چې دا به چې کم دینو د کور چې کم جمعات ده داغه نو هغه کې بکینی نو کور کې کم جمعات یعنی داغه چې د مونږ کم ځای ده په هغه ځای کې به چې کم دینو دا کینی په خبره پوښوي که ضرورت دی نو بس خو صحیح ده احتیاط پدې کې چې دا مکمل فارغ شي او عبادت وکړي اسنه چې وې د کور د کار نه ستړی شوی د وراشه دمه به وکړي د ځوانه کې خیال دې کنه عبادت به وکړي دویمه خبره دا مختصر خبره وا چې د ټیم کمې ده دویمه خبره هغه ده چې هدا عشره چې کومه روانه ده اخیرانه عشره ده د رمضان مبارک دا ډیره قیمتي ده اما د توې
چې قیمت د دوه وجونه دی. یو خدا دا چې د دې د الله د کلام سره نسبت راغلی، خاص کر د دې عشرې د ټول رمضان. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت رمضان هغه د چې پای کې شروع د نزول د قرآن شوی ده. خو بل طرف ته د دې اخیرنۍ عشرې تعلق د قرآن سره انتهایی گهرا دی او ډېر نږدې دی. ځکه چې قرآن په لیلة القدر کې راغلی دی. پس کې لیلة القدر ګوره دا لږ سوچ کوئ. یو ته وایي شب براءت، هغې ته هم خلک پښتو کې ورته شو قدر وایي. دا شو نه دی، اصل کې شب دی. شب قدر، شب قدر صحیح ده. شب د پارسی ژبې لفظ دی. شب شپې ته وایي او قدر قدر ته وایي، د عزت شپه. هغه شو قدر موږ نه یادو، هغه په ضعیفو روایاتو سره ثابته ده، د هغې د عبادت هیڅ ثبوت نشته. خبره پوهېږي؟ 15 د شعبان چې کوم د رمضان نه مخکې تیر شوی دی، هغې ته وایي شب شو قدر ورته تاسو وایي. څوک ورته 15 شعبان وایي او څوک ورته چې کومه دی نو مخکې به ورته 15 وه زمونږ په علاقو کې. او هغې کې به چې کوم دی نو هغه پنډوسونه به هم جوړ کړي منګه، او هغه به هم چې کوم دی نو تیلو کې ګنده کولو او بره به هم بیا څه دی اوچتولو. دا څیز به کېده، تاسو ته به یادي، عام به و که نه، دا څیز ډېر کېده. بیا چې کله د قرآن کریم درسونه شروع شو، د دې نه مخکې ډېر څه وو. الحمدلله د قرآن کریم درسونه چې شروع شو هغه شی ختم شو. صحیح ده. هغه څه ځکه هغه شی د هندوانو رسم و، د مجوسو رسم و، چې هغې به په دغه شپه باندې څه دی ورونه بلوله او د هغې د ور عبادت هم کوي. نو هغه څیزونه هغه چې کوم دی نو ختم شو. نو یو شو قدر دی چې تاسو ورته 15 شعبان وایي یا 15 د شعبان ورته وایي، د هغې هېڅ ثبوت نشته دی. که ثبوت یې شته دی د بعضو عباداتو، نو هغه روایات ضعیف دي. روایات څه دي؟ ضعیف دي او کمزوري دي. نو په کمزورو باندې ولې عمل کې راشه که نه چې زه درته قوي وښیمه چې انا انزلناه فی لیلة القدر. د دې نه بل قوي نشته. انا انزلناه فی لیلة القدر، الله وی ما قرآن په شب قدر کې را لېږلی دی. نو ما راته وویل چې هغه شو قدر دی، نو دا شب قدر دی. د شب قدر ثبوت د قرآن نه شته، د احادیثو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته، بلکې باقاعده امام بخاری مکمل باب، دارنګه نور محدثین مکمل باب په دې خبره باندې دي چې باب دې په بیان د لیلة القدر کې، او دا په اخیرنۍ عشره کې ده. خیال دې. بلکې د عبد الله بن مسعود مسلک یو بل شانت دی. هغه وایي دا په دې ټول کال کې ده، په ټول کال کې ده. وایي ګرځي را ګرځي، نو کله کله رمضان ته راشي، نو کله غیر رمضان کې، نو په ټول کال کې ده. خو د هغه مقصد دا دی چې هسې نه خلک خو پیکج ته ګوري که نه، دا خو روژه ګل نه دي. څه د روژې ګلونه ډېر نه وي، څه لکه تاسو ته مې ویلي یو د روژې ګلونه دي، یو د اختر ګلونه دي، یو چې کوم دی نو د څه دي د غم ګلونه دي، د ښادۍ ګلونه دي، او د پیښه ګل دي، پیښې ګلونه دي. خبره پوه شوې که نه؟ د دې ټولو تعریف هم نه تما کړو چې دا څه ته وایي، دا څه ته وایي، دا که نه جمعه ګل شي، اختر ګل شي، دا ټول پکې دي. اوس هسې نه عبدالله بن مسعود مطلب دا دی چې هسې نه چې دا خلک صرف یوه شپه خاص کي، بس په هغې عبادت کوي او وایي دا نور مې په الله اډوانس شي. ولې؟ ځکه دې شپه کې مسله ده. هغه دا ده چې دا شپه غوره ده د زرو میاشتو نه، لکه زر میاشتې خو ده، خو د دې نه غوره ده. اخوا پته الله ته ده چې څومره غوره ده. پوه شوې؟ خو که زر میاشتې هم ته څه کې مقرر کړي، نو د زرو میاشتو نه 83 کاله او 4 میاشتې جوړېږي. څو؟ 83 کاله او 4 میاشتې. او زما او ستا عمر عموما څومره دی؟ 60 سال. چې شپېتو شي د ویشتو شي وایي که نه؟ پوه شوې که نه؟ 60 ساله. 60 سال به 60 سال به د چای دا کم چې لږ مشران دي، دا کشران چې کوم ناست دي که نه، دا لکان
دا مشکل لکه د 45 نه خو ووري دا ټول د امچوراو د چپسو پروګرام دی دا مشکل ده پوښ وکنه او وی ګوري تاسو خیر دی معلومات وکي او دا د دې لانجمارو پروګرام دی پوښ وکنه دا به دومره نه وړي چې 50 ترسي نو بيخي بټيټي کمزوري راځي ورو کنه سراځي لکه کمزوري راځي په خبره پوه شالته خوراک هم کمزور دی خوراک هم سره کمزور دی دومره کمزور دی چې په سلیریشتو ګنټو کې منګه یو غنټه په سلیریشتو ګنټو کې یو غنټه ماسوتن الله لنه شور کوله نو نور بلکه سو کوم منګ بلا فلسطین قبضه کووريګا فلسطین به منګه چې کم دینو سکو ها اب فتح کو اسرائیل آی ته پته د جدي تراوته د ټینګی نه دي ها الکا تراوته د ټینګی نه دي آی هاي 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 مړه بس سبو وې ما خیال دې نشه مېلمانه په ګډیر دي کنه وس خیر سره جمعه کې هم مېلمانه ډیر دي کله کلیوال ډیر ها کلیوال دې خبر ټول کلیوال وي کنه د زنه هم کنه په تراو کې څوک نه مطلب مې دارې کنه دا و جوړه مېلمانه راغلي دي ټول خیال دې خپکه ګمرونه اخیرانه یا شرفات شوا قیمتي ورځ دي انتهایی قیمتي ورځ دي پدیش پا چې د شل لکات تراویح وکي کچرته د قشپه په کېراله نور عبادت پرې دوا ها نفلی عبادت یادوم پرځي خو بکې کدي جاړې کو خاندي کې به او کو نه نو پرز نو پتا قرض اخو بدنل ته تفوس کیږي خو زه د نفلی خبره کوم چې مثال تور یا سنت یا نفل خبره کوم نو چې دیش په باندې ته د تراویح شل رکعات گیر کی او لګي په صحیح طریقه باندې وکي په 150 کې گاډه نه چلے 160 او 150 کې نه چلے لګه گزاره ور سره وکي پوښ وکړه دې ځکه د امامانو نم زمونږ لګه سره لګه ګیله ده اے د الله بندګانو مکوای ډېر تیز یې مچلو سټوډنټ په وکي ټول بغرق شي تاسو به غرق شي او د مقتدیان ممشاته سکي غرق یې لګه گزاره ور سره کوي لګه سکوي گزاره ور سره کوي نو دیم چې کم دینو سره هادي هم لچ څوک ولا ورشي نو هغه ته وي به یو پسوله پشپک زره ده نو بل په څلور زره ده نو بل پسوله په 2000 ده نو وې دا څنګه چللې وې دا د 2000 والا ختم دی او هغه تراوی دي چې نه به ته پويږي او نه به زه پويږم خواړم دی پوښ وکنه او دا د 4000 مخکې دا خبره کوم اوس پورې ټول اوچتي او دا د 2000 والا د 4000 والا هغه چې زه به پويږم خو تاسو به نه پويږي او شپږو زر والا هغه دی چې تاسو به پويږي او زه به هم پويږم خبره پوښوي نو کو چرته په دې شپو کې زما عزتمندو سګیر کو دا شل رکعات تراوی نو الته کې رته ثواب سو ملاو شو د درې اتیا کالو ملاو شو زیات پته نه لګی چې خو خیرون الله او تغوره ویلې دي چې د زرو میاشتو نه بهتره ده نو چې څومره به بهتره پته نه لګی دا الله ته پته دی الله فاعلم کړه خو مثال ته وردادا نو دی به د دینه عبد الله بن مسعود وای چې نه چې خلک وای چې راشه زما خو سم شپېته کاله سده زندگی ده نو بسو دا شپېته کاله په دی یوش پکې لاړل او دغه اخوا چې کوم سودی درش کاله پاتې کیږي دا درش په الله وسم اډوان شو دا مې په الله وسم قرض شو په کم ځای کې دا کم شپه ده نو مخکې مشهوره دا وه چې دا کمه ده دلته مشهوره دا وه چې دا څه ده دلته نه په دې علاقو که نه چې دا درویشتمه ده او په درویشتمه باندې به هغې ته به د صورتونو شپه ویله او دا مټیانې به وي او دا ځلوبۍ به وي او دا ګرمه ګرمه به وه یاره دا شی دینو که بېدیني وه که دینو ولې م پرېښود وروره که بېدیني وه ولې م کوله څه شو اوس خو نشته یاره هغه شی اوس نه کېږي دا ولې دا سیز و بېدیني خو په شکل د دیندارۍ کې وه زما په خبره پوه شوې لکه دا شی و بېدیني خو په شکل دا نه بېدیني وه خو په شکل د دیندارۍ کې وه تا وایه چې دا خو تلاوت دی مړه خو تلاوت دی که هلکه تلاوت دی خو د تلاوت هم یو ځای کې به ثبوت نه وي که نه هغه ځای کې به نه کې پوه شوې که نه
سړی باتروم کې لګیا دی مثال تور باندې خو مزیدار سوره یاسین یا سوره رحمان شروع کړل نو خلک وای دی ښه کوي که بد کوي ولې دغه ځای کې نشته او دا ته ما باقاعده مثالونه ویلي دي چې مثال تور باندې سړی 4 رکعاتو مونځ باندې ولاړ دی 2 رکعات یې وکړو اللهم صل علی محمدین رایا چوته چې خو په 2 رکعات باندې ناسم سړی ډایرکټ شو پاسېدو به هم څه کوي دا سړی سجده ساوا به کوي ولې درود یوه ولې وي هلکه درود ګناه ده که ثواب دی دلته نشته دلته درود نشته د شریعت نه مخکې لاړې چې مخکې لاړې نو ګاډې کچې ته لاړه چې کچې ته لاړه اوس تا ته سزا درکوي چې 2 سجدې به پسې سیوا کې دغسې بانګ دی مثال طور باندې الله اکبر الله ډېر لوی دی په اوله کې 4 ځله یو سړی 5 ځله ووه هر سړی به رامنډه وایي چې بانګ یې څه ووې غلطي وي لکه الله اکبر یې ووې لکه ګناه ده ولې ثواب کار دی وایي نه نه 4 ځله دی د 4 ځلو نه به سیوا نه وي خبره پوه شوې نو عزتمند که چېرته دا تراویح موږ ته په دغه شپه کې څه شي میلاو شي نو د 3 کالو د تراویح ثواب څه شو هغه ما ته څه شو په یوه شپه کې میلاو شو خبره پوه شوې او که نوره خوا ورپسې بیا د عبادات کې پښمني کې یو 2 رکعاته نفل وکړي که نه څومره 2 رکعاته نفل وکړي په خبره پوه شوې نو بس دا به هم داسې شي لکه تا 3 کاله او 4 میاشتې 2 رکعاته څه کړي نفلونه کړي خبره ورسېده عزتمند نو دا په کومه شپه ده نو دا حدیثونه دومره معلومیږي چې په اخیرنۍ عشره کې ده یو دویم ته دا معلومیږي چې دا په دې ناتکو کې ده ناتکو پیژنې که نه ناتکې پیژنې که نه 21 23 25 27 29 په دې کې ده او په ټولو کې روایات شته ده حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ته ښودلی شوې وه خو 2 کسانو جګړه وکړه د هغې د وجې نه زما نه دا شپه څه شوه اوچته شوله او نبی علیہ السلام یې نښې ذکر کړلې نښې ذکر کړې چې نښې دا دي چې په دغه سهار به په دغه شپه به باران کېږي او باران خو جومات سفر و نو بره به لږ ورېده او کته به ډېر ورېده نبی علیہ السلام وایي چې زه سجده کېدم نو په خټو کې بېږدم او بل دا چې زما په دې پوز او تندي باندې به خټې لګېدلي وي راوی وای ما کتل چې کله رسول الله په 27 رمضان باندې د سحر مونځ کو نو باران شوی او په خټو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه کې خودله سجده نو الته کې وی 27 رمضان بخاری روایت مرته وی چې ټول کې دا مسله ده چې بس په ناتکو کې د پته نه لګي کم یو کې ده او دا الله ورکه کړم په دې وجه باندې ده چې اسنه چې دوی خو پیکج ته ډیر خوشحاليږي کنه ناسې نه چې بیا وایي چې زه پیکج شوی د کار برابر دی خیال دی او بعض علماو چې دا قدر لفظ دا په دې صورت کې 3 ځله راغلی دی او په هر یو قدر کې 3 الفاظ دي سو قاف دال را نو 3 تینی 9 نو بعضې وایي په 29 کې په څه کې ده په 29 کې ده څوک 27 یادوي څوک 25 هر چا وله خپل خپل توجیحات کړي دي خو به هر حال په ناتکو کې ده او مطلب دا دی چې اوس هغې نه هم خبره وړاندې شوې ده ځکه چې زموږ اخترې خو یو نه وي که نه روژې مو یو نه وي 3 روژې 3 اخترې نو د دې وجې نه مصیبت بل جوړ شو چې اوس پته نه لګي چې د چا په ناتکو کې ده او د چا په تکو کې ده دا خو لا پکې بله لانجه ده الله دې زموږ اتفاق او اتحاد نصیب کړي نو عزتمندو دا ډېرې بهترینې ورځې را روانې دي اخیرنۍ د رمضان او دا د استغفار ورځې دي او د اللهم اجرنی من النار ورځې دي د الله نه دا غوښتل غواړي او الله رب العالمین بانه غواړي بانه نو دام یو بانه د زما او ستا دپاره چې ما او ته د الله نه په دې کې وغواړو د تراوم په دې آینده کې پابندي وکړو د منځونو پابندي وکړو د ذکر تلاوت هم پابندي وکړو الله تبارک وتعالی دې ما او تاسو له په دې څو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين